بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو کتونکو. زه عبید فضل یم دا وخت بریکوټ هسپتال کې موجود یم. بریکوټ هسپتال کې منیسټر هاوسینګ ډاکټر امجد چې د نوي سیکشن افتتاح وکړه د هغې سره په دغه حواله خبرې اترې کوو چې افتتاح د څه څیز وشو، عوامو ته به څومره فایدې د دې نه او په هسپتال کې نور څه سهولیات دي عوامو ته ورکول غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه ستاسو د ټول نه مخکې مونږ چې کوم نن د پوسټمارټم یونټ افتتاح دلته کې وکړه، چونکې پراپر دلته پوسټمارټم یونټ یا پوسټمارټم دپاره روم نو نن الحمدلله هغه لیګلی مطلب دا دلته موږ افتتاح وکړه او تحصیل بریکوټ کې چې څومره کیجوالټي راځي، څومره کیسونه راځي د مرډر وغیره، نو د هغې چې څومره پوسټمارټم کېږي هغه به دلته په بریکوټ هسپتال کې کېږي. چونکې تاسو ته پته ده دا کیټګري ډي هسپتال دی او دا چې کومه فیسیلیټیز ده دا د کیټګري سی سره منسلکي، خو چونکې د دې هغه اپګریډیشن چې دی هغه په پروسس کې دی او د دې لپاره مونږ 19 کروڑ روپۍ د دې هسپتال د ریکنسټرکشن لپاره منظوري کړي دي. نو هغه په اخرني مراحل کې دي، په پرې ما مخکې هم ویلي دي، خو چونکې هغه پروسس داسې چې په هغې کې لږ هغه ډیلی راځي، نو انشاءالله ډېر ژر به انشاءالله د هسپتال ډیمالش کېږي، دا به کیټګري سی کېږي. خو هغه کم فیسیلیټیز چې د کیټګري سی هسپتال دي تقریبا 90% هغه مونږ دلته کې پرووایډ کړي دي او نن کومه چې کم فیسیلیټیز مونږ ورکړه دا د دې تحصیل د ډېره غټه مسله وه. د هغې وجه دا وه چې چېرته داسې حادثه به وشوه پوسټمارټم دپاره به سیدو هسپتال د زموږ د بریکوټ تحصیل عوام چې دی هلته کې به لاړه، نو کم از کم 12 غنټې 14 غنټې به د هغو په پوسټمارټم باندې لګېدي. وس الحمدلله دلته کې د مخکې هم پوسټمارټم کړي، په دې 13 کال کې تقریبا 37 پوسټمارټم دلته کې شوي دي، په دې کې قبر خوشایان هم شوي دي 15، نو هغې کې کم از کم دلته کې زموږ خپل د کلي 2 پوسټمارټم دلته شوي، نو زیات نه زیات 4-5 غنټې چې د هغې خپل هغه پروسس دی، نو د هغې نه علاوه دلته کې ټایم نه دی لګېدلی، نو هغه خلکو ته اساني ده. نو دا یو لویه فیسیلیټیز وه چې نن د هسپتال کې مونږ پرووایډ تاسو د دې بلډینګ لپاره مخکې اقدامات کړي وو، تر اوسه پورې هغه مخې ته رانغلل، د هغې څه وجوهات؟ هیڅ وجوهات نه دي. هغه چې کوم مونږ اقدامات کړي که اعلانونه مونږ کړي، ما تاسو ته وویل چې هغه پروسس کې دي او د هغې لپاره فنډز منظور شوي دي، خو چونکې ما تاسو ته وویل چې د دې ډیمالیشنګ دی دا به ورانېږي، په دې باندې به نوی هسپتال جوړېږي، نو ډېر یو لوی پروجیکټ دی. دا مخکې 13 کروڑ روپۍ وي، بیا مونږ چې وکته چې یاره دا ناکافي دي، نو اوس هغه پیسې سره پاسه 19 کروڑ روپۍ دې ته منظوري شوي دي. باقاعده ADP سکیم دی او انشاءالله په دې کال کې به په هغې باندې کار شروع کېږي او انشاءالله دا به ډیمالیش کېږي، دې باندې به ښه ښکلی یو غټ هسپتال جوړېږي او هغه به کیټګري سی هسپتال انشاءالله. ډاکټر صاحب څو ورځې وړاندې په سوشل میډیا باندې ستاسو د کوټې چې کوم تنظیم دی د PTI د هغې لخوا دا ویل شوي چې هسپتال کې د مریضانو سره ناروا سلوک کېږي، نو څه وایې دغه خلکو یو پروپیګنډا وه یا په دغه کې څومره حقیقت؟ هغه چې کم پوسټ کوټ کېدو هغه تقریبا د 1.5 سال مخکینی یو پوسټ و چې یو کس دلته د تلنګ راغلی و او هغه مطلب دا د بیا پریس کانفرنس کړی، خو که تاسو وګورئ هغه د الیکشن نه مخکې و، خو چونکې په هغې کې سداسې ریالټي ونه، خو بهرحال هغه پوسټ بار مطلب دا ریپیټ کېږي، نو موږ ته هم په هغې باندې شکایت راغلی و او زموږ د PTI څه کسانو هغو موږ ته کوټ کړه چې یاره داسې مسله نه چې ما کله هسپتال سره دغه وکړه، نو دوی ماته وویل چې دا خو 1.5 سال مخکینی مطلب 13 الیکشن نه د 2018 الیکشن نه مخکې یو پریس کانفرنس شو او یو واقعه دلته کې راغلی وه، نو دا هغه دی واپس بار دا ریپیټ کېږي. بهرحال په هغې سلسله کې مونږ کویک ایکشن واخیستو، نن د هسپتال مونږ ویزټ وکړو، ټول KPK کې په کیټګري ډي او تحصیل هیډ کوارټر هسپتالونو کې دې ته باقاعده چیف سیکرټري، دې ته باقاعده هیلث منسټر هغو اپریسیشن لیټر ورکړی دی او زمونږ هیلث منسټر په تیر ګورنمنټ کې هغه ما ته په خپله باندې ریکویسټ کړی چې یاره دې هسپتال کې کم مینجمنټ دی دلته که پرس کا دوسره زمونږ ټیم کینی او د دونه هم دغه طریقې کار زده کړي چې زه هم غواړم چې زما تحصیل هیډ کوارټر هسپتال دغه شان جوړ شي. زمونږ کوشش دا دی چې زمونږ بریکوټ کلي له بریکوټ تحصیل له بیا خاص کر بریکوټ کلي له مونږ ترقي ورکړو. په دغه سلسله کې مونږ 100 کروڑ روپۍ په بیوټیفیکیشن کې د بریکوټ تحصیل لپاره مونږ وس ما منظوري کړي دي او په هغې کې صرف 6 کروڑ روپۍ چې دي هغه صرف د بریکوټ بازار د بیوټیفیکیشن لپاره دي. نو زما کوشش دا دی چې بریکوټ ته په دې کې تاسو ته بریکوټ کې په کروڑو کار شروع دی، د کم از کم د 15-16 کروڑ روپو په کې دا بایپاس روان دی چې کم بایپاس سره به مستقبل کې یو به دا یو پکنیک سپاټ هم جوړ شي، واکینګ ټریک به هم جوړ شي، بل دا چې د بریکوټ بازار باندې کم برډن دی کم روډ جیم کېږي، انشاءالله هغه مسلې به هم ختم شي. او زما کوشش دا دی چې زه دا
بایپاس چې دا مزید ایکسټند کما غي شنګردار طرف ته چې نورم دغه شي او یو خبره خلیل صاحب زمونږ ډېر ښه کوټ کړه زه ستاسو په وساتت باندې د عوامو ته اپیل کوم چې په دې پورې کوټ کې الحمدلله د ګایني په لیول باندې ډېر ښه سټاف دی 15 ډاکټران دلته ناستې دي خپای کې ګاینکالوجسټ هم ناسته ده چونکې په عوام کې اویرنس نشته اخوا دی خوا دلته کې نان کوالیفاید خلکو لاغه زی باری پیسونه تی اخلي 7000 د ډیلیوري 10000 15000 روپے پیسونه اخلي سیپ هم دونه نه نو کستاز په وساتت باندې تاسو دا میسج وچلوي چې سم دلته کې زمونږه خلک تی کاغه په دې باندې لک فوکس کی او دلته ډیلیوري کیسونه دلته کې راځي نو زه ان شاء الله دا غو ته هم ولې چې دلته صرف په 20 روپے باندې یو ډیلیوري کیس کیږي مطلب دا دی چې لکه ډیر بالکل نامینل پیسې دي صرف دا چټي پیسې دي نو کدا تاسو لک دا کنه زما عوام ته دا درخواست چې دغه یونټ زمونږ لګ نور فنکشنل شي او کپاغه باندې لوډ راشي یعنی هغه ډاکټران نشي کولای مونږ ته بالا مونږ به هغه ته مزید نور ډاکټران بیا راولو محدود نن انسټرکشن ورکړه چې په دې هسپتال کې ځای په ځای باندې تاسو بینرز ولګوي چې په هغه کې تاسو کمپلینټ سیل او د کمپلینټ سیل سره بیا د کمپلینټ کول لپاره موبایل نمبر د دې ځای لینډ لاین نمبر ته چې هغه ورکړي د ایم ایس صاحب د ډي ایم ایس صاحب نمبر که چاته شکایت نو په هغه باندې ډایرکټ کال کوي نو دا زموږ د دې تحصیل هسپتال دی او ان شاء الله چې زمانه سونه کیږي ما د دې لپاره کوشش کړې ده د دې چې سونه فیسیلیټیز او هغه ته د چې کله ماته ولنی میټینګ کې 2013 کې ویلو تقریبا 95% هغه ته ما پرووایډ کړی دي او زما کوشش دی چې زموږ حکومت صوبایي حکومت د ته نورم فیسیلیټیز ورکړي چې دلته کې د صحت کومه مسله ده چې هغه کم از کم دلته کې خلک فیسیلیټیټ کیږي